بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک د منګو تاسو ټول چا محتاج نه، صرف د الله پاک منګو تاسو ټول د خپل بندګۍ دا محتاج ساتي. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی دا د رمضان المبارک حواله سره دی او په رمضان کې اخري عشره کې د سلور کارونه کوي ان شاء الله العزیز. ان شاء الله الله پاک به تاسو له مال او دولت هم درکې، هو الله پاک به تاسو له ثوابونه درکې، بالکل بے انتها ثوابونه، دومره ثوابونه چې انسان هغه ته حیران شي. د رمضان المبارک شپې او ورځې دي او ډیر زیاتې د برکت والدي، ډیر زیاتې د عظمت والدي او دا شپې ورځې محترم دا ژوند کې به ناراضي. مطلب مې دا ده چې دا رمضان و زمون ژوند کې به ناراضي، بل برازي خدا به ناراضي. نو چې څومره ټایم تیریږي یو منټ دا ډیر زیات قیمتي دی. نو کوشش وکړو چې موږ خپل رمضان دا قیمتي کو. په دې رمضان المبارک کې سلور کارونه په دې اخیری عشره کې دا ډیر زیات لازمي دي. لومبی کار پکې دا دی چې کله منګه د ماښام روژه ماته کو، ماښام اذان وشي او منګه روژه ماته کو، نو د ماښام د روژې ماتولو نه واله د سار اذانه پورې په دغه ټایم کې چاله صدقه ورکو. نو که تاسو حال وکړئ چې شب قدر یا لیلة القدر چې کومه شپه د ماښام نه شروع کیږي او دغه رنګي سار اذان باندې ختمیږي، نو کله موږ د ماښام نه واله د ساره پورې په درمیان کې چاله پیسې ورکړلې، چالم صدقه ورکړله، یا مثال چالم زکات ورکو، چالم اسی پیسې ورکړلې او دغه شپه د شب قدر شپه وه، دغه شپه د لیلة القدر شپه وه، نو فرمایي چې تاسو د زرو میاشتو نه سوا ثواب تاسو ګټو. لکه چې یو سړی زر میاشتې مسلسل چاله پیسې ورکوي، مسلسل تقریبا 83,400 کلونه دیتا محترم و دارسی، نو څومره غټه ګټه شوله. نو کوشش دا وکړو چې په دې شپې او ورځو کې لومبی عمل زموږ دا شو چې موږ پکې صدقه کوو، نو یا موږ پکې چاله زکات ورکو. نو ان شاء الله العزیز 8300 کال یا تقریبا 83,400 کال د زرو میاشتو نه سیوا ثواب الله پاک محترم د انسان ته ورکوي. ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته اعلی خبره ده. دا رنګ دویمه خبره پکې دا شوله چې کله موږ روژه ماته کو، د هغې نه بعد به راشو جومات ته، د ماښام نه واله ساره پورې په دوران کې محترم نفل کول، 2 رکعاته نفل کول دي یا 4 رکعاته نفل کول دي یا 6 رکعاته کول دي. نو څومره د انسان طاقت وي نو پکار دار چې موږ نفل وکړو. نو چې څومره موږ نوافل وکړل څومره مو وکړل او دغه شپه د لیلة القدر شپه وه، الله پاک به د زرو میاشتو نه سیوا ثواب دا موږ له راکوي. نو څومره زبردست اعمال دي، څومره زبردست طریقه ده محترمو. او دغه رنګ فرمایي چې کله شب قدر په شپه باندې کم سړی د ایمان د ثواب د حاصلولو په نیت باندې دا ودرېږي، دا ودرېدو، نو فرمایي چې الله پاک د انسان ټول ګناهونه معاف کوي. نو چې کله موږ په دغه شپه کې د ماسخوتن د لمانځه نه بعد تراویح وکړو، نو 6 رکعات تراویح موږ وکړلې او دغه رنګ د ماسخوتن لمونځ موږ وکړو. دریم نمبر عمل زموږ دا دی، نو بیا د هغې نه بعد د ساره پر محترم دا ټایم تیر شي، نو فرمایي کو دا تراویح وکړلې په دغه شپه کې او دغه شپه کې لیلة القدر دا او، نو الله پاک به تاسو له د زرو میاشتو نه سیوا ثواب ترا محترم درکړي. نو څومره بهترین اعمال دي دا ورځې، څومره بهترین دي، څومره اعلی ورځې دي. دغه رنګه څلورم نمبر عمل زموږ دا دی چې موږ په دې کې تهجد وکړو او د قرآن مجید تلاوت پکې وکړو. نو چې کله موږ تهجد کوو یا کله موږ د قرآن مجید تلاوت کوو او دا شپه د شب قدر وه، دا شپه د شب قدر وه، نو الله پاک به راله د زرو میاشتو تهجد ثواب راکړي.
د زر میاشتو د قرآن مجید د تلاوت ثواب راکړي. نو څومره ناشنا ګټې دي، څومره ناشنا حساب کتاب دی. او دغه رنګې فرمایي چې کوم سړی په دغه شپه باندې دعا وکړي، ای پروردګاره زمونږه رزق دا پراخه که، ای زما مالکه موږ له چا محتاجه مو. دغه رنګې یا الله یا غنی یا مغني دا پکې سل پیرې هره شپه وایي، سل پیرې. او په دې شپه کې شب قدر محترمو دا رالی، نو د زرو میاشتو نه سیوا ثواب الله پاک تعالی درکوي. او الله پاک ګوري چې دا بنده مانه څه غواړي. انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به ستاسو رزق دا مکمل محترمو دا پراخه شي. نو کوشش وکړئ د پیغام مخکې خلکو سره شیر کړئ، په خپل هم دا وظیفه وکړئ او دغه رنګې کمنټ کې ماشاءالله سبحان لیکئ. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.